سبا پدې دور حکومت کې پدې موجوده حکومت کې خلق د علماو نه متنفره کوي، د علماو د ذات نه چې کوم دی خلق اړي، د خلکو په زړونو کې چې کوم دی داسې وسوسې داسې خبرې ور داخلي چې د خلکو د علماو نه انکاری شي او د علماو نه چې کوم دی د دوی تعلق او رابطه ختم شي. نو بیا به قادیانیت تم لار صفا شي، احمدیت تم لار صفا شي، عیسائیت تم لار صفا شي، یهودیت تم لار. دې ټول ته مخامخ څوک ولاړ دي؟ صرف علما دې ټول ته علما ولاړ دي او لارې ورته باندې کړې دي. نو هغوی دا پروپاګاندا شروع کړې ده چې د علماو نه خلک متنفره کوي، د خلکو په زړونو کې د علماو کم عزت او احترام د ذات نه ختم کوي. د کوم خلکو په زړونو کې چې د دین اوقات او عظمت د ذات ختم کوي، نو چې ذات ختم شي د علماو سره تعلق ختم شي، او علماو سره تعلق چې کوم دی د دې خلکو ختم شي، نو بس د نور خلکو ته بلاره آسان شي. کاغه د ختم نبوت په میدان کې ده، کاغه د سیاست په میدان کې ده. او بعض خلک خدا خبره کوي د علماو په سملو کې څه دغه د چې دوی سملو د علماو کا دا سیاست کو شروع شوه د علماو نه دی. اوس په څه پوهیږي چټ جاهل خلک ستا په اسمبلی کې د مسلمان اسمبلی ده، پوهه خلک په دې کې ناسي. ستا د مسلمان اسمبلی ده، د کلمه گو مسلمان اسمبلی ده، لیکن ستا په اسمبلی کې کم بلونه پاس کیږي. تاسو ته پته شته کدا علماء نه په اسمبلی کې یقین عمره چې هغه بلونه په تاسو باندې لاګو کېدل، بیا دا خو هغوی مخنیوي کوي د هغې د قرآن او د حدیث په رڼا کې ورته چې کوم دی لاره ښایي چې نه جي دا لاره خرابه ده، دا ستا ده دغه چې کوم دی نیت دا برابر نه دی او مونږ دا نه منو. د علماو ته دعا کوئ، علماو سره دشمني مه کوئ، علماو ته بدنیتي نه مه کوئ.